الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. صدق الله العظيم. فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجهد الجاهد في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے. عزیزانو، زمنګ د درس موضوع د رد الالحاد او د نن درس د جدید او د قدیم الحاد څه پس منظر تاسو ته بیانو. د فلسفې ابتدا د کم وخت نه شوې ده، د دې په باره کې هر یو انسان ته ځان معلومول پکار دی او دا علم حاصلول د لسناسب پکار دی. فلسفه چې دا د یونانی لفظ دی په معنا د علم او د حکمت سره د فعلا او د صوفا نه دا مرکب دی. د فعلا معنا ده ترجیح ورکول، فضیلت ورکول، محبت کول، او د صوفا معنا ده علم، دانشمندی او د هوښیارتیا. نو شروع کې دا لفظ د فلسفې د حقیقي علم په معنا کې مستعملو، او بیا دا د علم الهی یعنی د علم وحی په مقابله کې استعمالیدل شروع شو. یعنی غور او فکر کول، د اشیاء حقیقت ته ځان رسول. نو په خپل عقل او فکر سره د اشیاء حقیقت ته ځان رسول، نو دا خبره یاد ساتئ دا باطله ده. ولی حقیقت د اشیاء د الله رب العزت د وحی په ذریعه سره بیان کړی دی. نو اوس دلته یو اعتراض راځي چې اوس د یونان د فلسفې نه ځان خبرول څه پکار دی؟ اوس خو د ساینس او د ټکنالوژۍ دور دی، پکار خدا دی چې موږ د دې نه ځان خبر کو. نو جواب اسانه دی، که قدیم فلسفه او که جدید فلسفه ده، دا د اسلام سره تعارض کې دی او دا د اسلام سره په مخالفت کې دی. نو د هغې نظریه نه به هم ځان خبرې او د دې نه به هم خبرې. کومه نظریه چې د یونان د فلاسفو ده، نو هغه چې ده هغه موجود د شکل بدل شوی دی، بنیادی خیالات په خپل ځای باندې برقرار دي. د هغوی عقیده چې و د یونان د فلاسفو عقیده هم د څوک پکې د تناسخ د ارواح د تناسخ قایلو، څوک پکې د الله رب العزت د وجود نه چا انکار کولو. هغه مختلف انشاءالله هغه درس کې تاسو ته بیانېږي. نو طریقه کار هغه دی، صرف شکل بدل شوی دی، لکه څنګه چې په اوله زمانه کې معتزله او د عذاب قبر نه انکار وکړو، دغه شانته کې اوس په جدید معاشره کې او په جدید د مسلمانانو په دا کې اوس د اشاعت والا مرګري د عذاب قبر نه انکار کوي. نو اوس کدی ته تاسو معتزله وي دا خفه کیږي. نو که د یونان تعلیمات دي او که د جدید مغربي تعلیمات دي، دا د اسلام سره په تصادم کې دي او سخت مخالفت را روان دي. نو موږ له پکار دی چې موږ د یونان د تعلیماتو سره سره د دې جدید فلسفې تاریخ نه هم ځان خبر کو. په یونان کې چې کوم مشهور فلاسفه تیر شوي دي، اشهر الفلاسفه اليونان فیثاغورس و سقراط و افلاطون و دیمقراطیس و بقرات و ارسطو و یقال لهم الحکماء الروم، دا مشهور شخصیات تیر شوي دي. په دوی کې بیا د دوی خپل طریقې او ډلې وي، هغې ته نه ځمه، صرف د دې دا وضاحت مې درته وکړو، دا شپږو نومونه مې درته واغستل. راځو خپل اصل مقصد ته چې د جدید الحاد تاریخي پس منظر څه دی.
دا یو څو خبرې د یوناني فلسفې په باره کې وشوي. اوس د جدید الحاد په باره کې وضاحت کوو. د جدید دنیا نه مخکې چې څومره تاریخ تیر شوی دی، الحاد پکې همیشه مغلوب پاتې شوی دی. اوس تاسو به وایئ چې دا جدید دنیا کم ځای نه شروع کیږي، د کم تاریخ نه؟ نو دا د 14مې صدۍ نه دا شروع شوې ده چې کله مغربي دنیا بیداره شوه. په مغربي دنیا کې داسې فلاسفه پیدا شو او داسې د مذهب نه دوی په مذهب کې دونه سختی راغلی وه چې د هغې په وجې نه بعضې موږ څو وضاحتونه کړي دي چې دا جدید الحاد کله نه شروع شو. نو په ابتدا کې یو قدیم کم چې د الحاد نظریه و ملحدینو هغه په معدوم انداز کې و، په نشوالي په انداز کې و. که څوک به هم که د چا به څه اعتراضات هم نو دا به انفرادي سطحه باندې به و، داسې مجموعي انداز سره دوی نه و. کم چې قدیم ملاحده او ملحدین دهریانو هغوی به انفرادي طور په مذهب باندې به یو اعتراض کو، نو داسې مجموعي شکل کې او داسې یو جماعت په شکل کې هغوی نه و. دا جدید الحاد چې دی نو دا اوس یو عقیده ګرځېدلې ده. دوی هم یو عقیده لري، په ماده باندې ایمان لري. موږ د الله په وجود باندې ایمان لرو. چا چې ماده پیدا کړې ده دوی په ماده باندې ایمان لري. وي موږ ته په سترګو ښکاري ماده، دا ټوله دنیا د باهمي د مادې د باهمي اشتراک د وجې نه دا پیدا کیږي. نو دا اوس یو مستقل مذهب جوړ شوی دی او دا اوس یو دعوت جوړ شوی دی او نور مذاهب دا خپل مد مقابل په باطله باندې ګڼي او دوی سره مناظرې کوي. نو جدید الحاد د څه څیز دی د دې پیژندل دا ډیر ضروری دی. نو د جدید الحاد تاریخ چې دی دا 4 صدۍ مخکې دی، 3-4 صدۍ مخکې د ابتدا شوې ده او دا راوچت شوی د چرته نه دی. دا خبر هم ضروری ده چې د دې هم معلومات تاسو ته وشي. نو دا د مغرب نه د مسح شوي عیسایت نه دا راوچت شوی دی. د دې چې دا څونه اصطلاحات دي، سیکولرزم، سوشلیزم، لیبرلیزم، مارکسیزم، ماډرنیزم، پوسټ ماډرنیزم، فریډم، لادریت، مطلق الحاد، دا چې څونه دي نفسیات، ملحد نفسیاتی، دا چې څونه دي دا اصطلاحات، دا څومره چې دي مساوات، انساني حقوق، ازادي، انسانیت د ټول نه لوی مذهب دی. دا د مسح شوي عیسایت نه راوچت شوي دي. دا الحاد بنیاد داسې شی دی مغرب دی. او دا څنګه چې مغرب خپل ایجاد کرده سیزونه، څومره سیزونه چې دوی ایجاد کړي دي د موبایل او د لپټاپ د هر څه پورې چې ټوله دنیا ته ایکسپورټ کوي رسول، دغه شانته کې دا الحاد هم پکې خور کو. نو د قدیم او د جدید الحاد به موږ فرق بیانو تاسو ته. نو اول فرق چې دی د جدید الحاد د قدیم الحاد سره، نو د اول زمانه دهریت او الحاد چې هغه انفرادي تور او دا یو اجتماعي تور دی. هغه فتنه به انفرادي و، هغه ملحد به چې کوم اشکالات او اعتراضات هغه به پس ناسه خاص علوم باندې نه و. هغې نه وروسته به څه داسې فلسفه نه و، بس صرف د منطق یو څو اصطلاحات به و. زموږ علماء کرام به ورله جوابات ورکړو، خبره به یې غلې شوه. یو نیم اعتراض به یې کوو او هغه غیر منظم شکل کې دا الحاد و. خو کله نه چې دا جدید الحاد ایجاد شوی دی نو دی اوس یو منظم صورت اختیار کړی دی. اوس د ملحدینو خپل ګروپونه جوړ شوي دي، باقاعده د دوی اجلاس کېږي، دوی یو ملت جوړ شوی دی. کوم ځای کې چې دوی سره څه زیاتی وشي نو ټول ملحدین ورپسې راپاڅېږي، اواز اوچتوي، د هغې دپاره احتجاجونه کوي. دا یو مذهب او یو ملت او یو قوم اوس جوړ شوی دی. او تاسو وګورئ حقیقت دی او که نه دی. زموږ معاشره کې چې کوم ملاحده دي، ملحدین دي، دوی راپاڅېږي، که دوی سره په هر ځای کې دغه کېږي، دوی په نورو ملکونو کې ورته بیا جلسې او جلوسونه کوي. د سیکولر نظریه وي، د لیبرل سیکولر دا نظریه د دوی وي، نو دوی سره که دلته وشي نو دوی زموږ خلاف هلته احتجاجونه کوي. ګوره یاره ازادۍ ته تاسو خلک نه پرېږدئ، تاسو تنګ نظر یې. نو دا اوس مکمل اوس یو مذهب جوړ شوی دی.
مخکنی چې الحاد هغه د مذهبي شکل کې نه و، هغه څه مذهب نه و، انفرادي و. دویم فرق د جدید الحاد د قدیم الحاد سره هغه دا دی کوم چې قدیم الحاد نو هغه په خاص فلسفه باندې مبني نه و، څه داسې فلسفه وروسته نه وه، صرف فرضي اشکالات او اعتراضات و. کوم چې جدید الحاد دی نو دا مبني دی په ساينس باندې او د ده نه وروسته چې کوم علوم دي دا عقلي طور دا مضبوط دي او نن سبا د دې علومو دور دی. ولې د ټکنالوژي دور دی نو د دې علومو د وجې په زیاتېدو سره نو دوی څه کوي، اکثر خلک وایي چې یاره بس ته ما ته په سترګو باندې وښایه. ساينس خو وایي ملحدین دا اعتراض کوي که نه، و یاره موږ خو خدای نه دی رد کړی، نعوذ بالله د مذهب خدایان خو موږ نه دي رد کړي، دا خو ساينس رد کړي دي. اوس د ساينس نه دوی خدای جوړ کړه، حالانکه ساينس خو به تا ته صرف مشاهده وهي، خو تا ته خو سکل نشي، حواسو باره کې خو تاسو ته ساينس معلومات نشي درکولی، د مخکې قومونو باره کې خو تاسو ته معلومات ساينس نشي درکولی، تا خو به تاسو ته په تاریخ نه پته لګېږي. ولې دلایل چې دي دا نور هم شته، یوازې مشاهده دا دلیل نه دی. نو دې ځای کې دوی څه شی دي، دوی نه وروسته د دې جدید الحاد نه وروسته هغه د ساينس ټکنالوژي او دا جدید چې کوم اصطلاحات دي دا موجود دي. دا شانته کې دا هم اوس د دې خبرې وضاحت من کوو چې د جدید الحاد پیدا کېدو وجوهات کم یو دي. نو هغه موږ په دې خپل کتاب کې درې ذکر کړي دي. اول د کلیسا ظلم دی او د دې نه بغاوت دی، او دویم نمبر د ساینسي علومو ترقی ده، او دریم نمبر د مغربي قوم په ژوند کې د فلسفو رواج کېدل شروع شو. د جدید الحاد پیدایش دا خو تاسو ته معلومات وشو چې د مغرب نه شوی دی. اوله وجه دا ده چې دا د کلیسا ظلم. ولې کلیسا چې کوم پادریانو نو دا خپل عیسایت دا مسه کړی و، دا مسه شوی عیسایت پاتې و، دوی پکې د ځان نه ترامیم کړي او دوی به خپل عوام تعلیم ته نه پرېغوستل. پادریان به د سمندر په غاړه ګرځېدل او چرته به چې چا سره کتاب وکتو به یې لړکه اوبو ته. ولې پخوا خو به چې دا سفرونه کېدل نو د سمندر د لارې به کېدل، هوایي جهازونه خو نو، نو دوی به خپل ملکونو ته د سره کتاب نه پرېغوستو او د بایبل تشریح به صرف د پادریانو کول، او د پادریانو سره دونه اختیارو که پادری به د خوشحاله کړو نو هغه به تا ته د جنت ټکټ درکړو، ستا د ګناهونو د معاف کېدلو ذمهواري به هغه اخیسته. او دومره پادري دونه اختیارمند و چې د وخت باچا به د هغه د اجازت نه بغیر کار نشو کولی. نو دوی دومره ظلمونه شروع کړي، ولې دین کې هغه دلایل نو، ټول د خواهشاتو مطابق او دومره کمزوري ژوند چې د دې عیسایانو په دغه دور کې و د 14مې صدۍ نه مخکې نو هغه بیان کولی نشي. دوی به خیرن ګرځېدل، دوی خو چې دوی به خیرن ګرځېدل، هغه لمبل به دوی عیب ګڼلو، دوی د رهبانیت والا او بس دوی په تیارو کې پراته و. په هغه وخت کې الحمدلله زموږ د مسلمانانو په ښارونو کې به بجلیګانې به لیدلې. د اندلس د سپین هغه تاریخ الحمدلله یورپ له چې څونه څه میلاو شوي دي او یورپ چې څومره په ترقۍ روان دی دا د مسلمانانو ته مرحوم منت دی. دا مسلمانانو د یونان د فلسفې کتابونه څه کړه ترجمو ته واړول، او دغه شانته کې مسلمانانو هغه وخت کې ایجادات وکړل، هغه ایجادات دوی ته ورسېدل. نو د کلیسا د ظلم د وجې نه دوی څه شی شو، دوی د الحاد هغه ابتدا پکې وشوه. یوه وجه پکې دا هم ده، وجه څه ده چې عیسائی مذهب په خپل اصلي شکل کې نو پاتې شوی، د هغې پادریانو عیسایانو ځان نه قوانین جوړ کړي. دا خو په ظاهره خو آسماني مذهب و، لیکن په حقیقت کې دا یو د ځمکې زمینی مذهب جوړ شوی و، خلکو د ځان دپاره جوړ کړی او ځان نه پکې او یو کم څیز چې انسانان جوړ کړي نو بیا دا د ټولو دپاره مفید نه وي. نو دا خود ساخته مذهب و او نوم یې ورته د عیسایت ایښی، کوم چې د اصل عیسایت نه مختلف و. او په دغه غیر فطري پابندیانو په وجه باندې خلک د مذهب نه بیزاره شول او اول تحریک په دوی کې شروع کو د اصلاح په نوم باندې، تحریک اصلاح په نوم باندې مارټن لوتر. دا مارټن لوتر په دوی کې پیدا شو او دا تحریک شروع کړ. د تقریبا 99 اعتراضات کړي، څو 99 اعتراضات د چرچ په دروازه دوی ته ځوړند کړي چې مال د دې جواب راکړي. چا سره یو پادری سره جواب نو. نو معاشره
چې کله دغه تحریک کامیاب شو په دې کې بیا د عیسایان په دوه ډلو سره تقسیم شو. یو پروټسټنټ، دوی د پروټسټنټ دا مارټن لوتر چې دی د پروټسټنټ عقیدې او د دې د فرقې ابتدا وکړه چې د دې ورته نوم کېغوستو چې د بایبل تشریح هر سړی کولی شي. د دنه مخکې و چې بایبل او نور کتابونه تا نه شو کتلی، دی په جهالت کې. نو په دې وجه دوی د دې د کلیسا د ظلم نه عذاب شو. کله چې دوی د کلیسا په دې پابندیانو کې موجودو، نو دا د دوی ډیر خراب دور او دا ډیره خرابه زمانه وه. کله چې دوی د کلیسا نه آزاد شول، نو دوی دنیاوي لحاظ سره ترقي وکړه. نو د نوي نسل دا ویل چې دا مذهب د ترقۍ په لاره کې رکاوټ دی، او دا خبرې نن سبا زمونږ په معاشره کې هم خلک کوي چیرې مذهب د دین په لار، د مذهب د دنیا په لاره کې رکاوټ دی، دا مدرسې ختمې کړي، دا لرې کوي، دا رکاوټ دی. نو دا دونه جاهلان دي کم ځای کې چرته د عیسایانو خود ساخته دین او چرته د اسلام پاک دین، دوی سوسایت په اسلام باندې قیاس کوي. داسې ویل پکار دي چې د عیسائی خود ساخته مذهب د ترقۍ د پاره رکاوټ دی، و چې دا تاسو په اسلام باندې قیاس کوئ، دا ډیر لوی ظلم دی. ولی د اسلام قوانین الله رب العزت په خپل مقرر کړی دي، او تاسو خو د مسلمانانو تاریخ وګورئ. په اندلس کې مسلمانانو څومره ایجادات کړي. پهله جاز مسلمان عباس بن فرناس ایجاد کړی دی. دغه شانته کې چې دا په دې کتاب کې موږ راغستې د دې چې څومره ایجادات مسلمانانو الحمدلله کړي دي. د دوایانو ایجاد، دغه تان د جراحي اوزار دا مسلمانانو ایجاد کړي دي. مسلمانانو دا امر قربانیان کړي دي. علامه اقبال رحمت الله علیه اشعار وایي کنه، مگر وہ علم کی موتی کتاب اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. ما چې وی کله خپل د مشرانو د کتابونه په یورپ کې وکتل، زړه مې ټوټې شو. نو دا الحمدلله زموږ د مشرانو، نو دوی وایي چېرې دا مذهب د ازادۍ رکاوټ دی، دا لرې کوي. خو د عیسایانو مذهب او دا چې څونه مذاهب دي ټیک دا به د ازادۍ رکاوټ وي، خو اسلام الحمدلله د ترقۍ ضامن دی. دویمه وجه د الحاد د خورېدو هغه د ساینس ترقي ده. نو ساینس د مشاهدې نه بحث کوي، د خارجي اشیاو نه بحث کوي، او د تجربې په بنیاد باندې دوی خبره کوي. نو کله داسې کېږي چې دا مشاهده او تجربه صحیح شي او کله صحیح نم شي. نو دا اوس یوه نفسیاتي مسله د دوی جوړه شوې ده، او دوی اوس وایي چې د هر یو شیز د پیژندلو اله چې ده اوس دا مشاهده شوه. الګه دا یو سیز په مشاهده کې راوله، که ذهن کې رااله ودې لیده خو ویې منه که نه مې منه. نو دا اوس دوی په مذهب باندې قیاس کوي. په مذهب کې خو تجربه او مشاهده نه چلیږي، مذهب خو به د غیب په خبرو باندې ته یقین کې. او دوی دا قوانین هم جوړ کړي چې هر شی به مشاهده کوي یا به تجربه کوي. که په مشاهده کې رااله نو خوشته، او که مشاهده کې رااله بیا نشته. نو دلته دوی انکار شروع کړو، دوی د الحاد په لاره کې روان شو. ولی اسلام چې دی او مذهب چې دی دا تا ته د غیب په خبرو باندې دا کوي چې غیب خبرې ختمې شو، بیا خو هر سړی ویني په خپلو سترګو باندې. نو دلته دا، او دلته چې هم زمونږ کوم دا دیسي ملحدین دي، دوی دا هم دا خبرې کوي چېرته ته موږ ته نعوذ بالله خدای وښیوه چې خدای چېرته دی. هلکه دلایل خو څه دا نه دی، دلایل خو څه یوازې څه مشاهده نه ده که نه، دلایل خو الحمدلله نور هم شته. لکه خبر صادق دی، رښتونی خبر دا دلیل دی، حواس خمسه دا دلیل دی. دغه شانته کې دلایل نورم دي. نو دوی وایي چېرې ته یې موږ ته وښایه. نو دا د دوی هغه بنیادي غلطي ده چې دوی وایي چېرې په مشاهده کې یو څیز راشي نو موږ به کوو. نو د دې وجې نه دوی خو مذهب په مشاهده کې نه راځي، نو دوی د مذهب د الحاد په لار روان شو. درېیمه وجه د الحاد د خورېدو هغه د مغرب د خلکو په ژوند کې د فلسفو رسمونو رواج شو. مغرب چې کله د مذهب د قید نه آزاد شو، نو په دوی کې داسې فلسفه پیدا شو چې هغوی ملحدین وو. هغوی څه شي وو؟ ملحدین وو. نو د هغې په وجه باندې دوی د الحاد په طرف روان شو، ځکه دوی په ماده باندې ایمان لري. نو د دغې وجې نه د دوی هغه بنیاد خراب شو. دا یو څو وجې موږ تاسو ته ذکر کړلې، د قدیم الحاد د جدید الحاد سره، او د جدید الحاد د پیدا کېدو هغه وجوهات موږ تاسو ته بیان کړل چې جدید الحاد د کوم ځای نه پیدا شو، څنګه پیدا شو. واخر دعوانا الحمد